یو کس تپوس کړی دی وایي عمرې ته چې خلک ځي نو په هوایي جهاز کې کمبل غواړي د جهاز د عملې نه، آیا دا کمبل بیا کور ته وړی شي؟ تپوس کول غواړي د هغې عملې نه چې آیا دا کمبل دا ډسپوزیبل لا یعنی بیا د استعمال قابل نه نو بیا وړی شي. ما اوس دې سفر کې واورېدل، تر اوسه پورې خو ما نه اورېدلي، دې سفر کې ما واورېدل اوږد سفر و د افریقې تقریبا 14 غنټې، په هغې کې تقریبا 9 غنټې په هوا کې 10 غنټې چې دا کمبل د مسافرو ته ورکوي نو دا د هغې شي. مسافر خوښه د ګوړي یې که نوړي داسې باریکه غونې نری غونې کمبل وي. نو د ما خیال خدا دی خو به هر حال تپوس کول غواړي که عمله وایي چې دا د مسافر شی دی د هغه په ټیکټ کې دی دا نو بیا ځان سره راړی شي. یو کس وایي چې یو کس دی هغه په مونځ کې په رکوع په سجده کې د خپله لمن دواړو لاسو سره سموي او خوځی یې حرکت ورکوي، آیا مونځ کې خو فرق نه راځي؟ په دواړو لاسو سره په مونځ کې عمل کول کراهت دی، مکروه تنزیهی ده، احتیاط کول پکار دی، ځان ته ساتل پکار دی، نو باقی مونځ ورسره ماتیږي نه. یو کس وایي چې آج کل مظلوم فلسطینی خصوصاً اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر عموماً مظالم کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی مصنوعات خصوصاً خوردنوش و ادویات وغیرہ استعمال کرنے کی بائیکاٹ کر لیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں کے کارخانے میں اکثر زیادہ سرمایہ کاری پاکستانیوں کا ہے، ان کا حصہ بھی ہوگا. دوسری طرف ہماری دیسی مصنوعات خوردنوش اور ادویات میں بہت زیادہ ملاوٹ ہے. ان دونوں صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاح فرمائیں. دادا سی چل کول پکار دي چې خپل د وطن د روغان او د خوردنوش سیزونه په هغې کې ملاوټ کول نه دي پکار. مونږ چې خبره کوو د دې ځای نه یا تا ته څوک علما وایي نو د هغې مطلب دا دی چې په دین اسلام باندې پابند اوسه. کوم مسلمان چې د وطن کې مشروبات جوړوي او ماکولات او په هغې کې دی غش کوي ملاوټ کوي نو دا مسلمان څنګه شو؟ دا الله رسول فرمائی من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اور ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام د بنو قینوقا په بازار تېرېدو یو سړي غنم خرڅول چې غنمو کې لاس نه نایستو پورته نه اوچو چې لاس یې نه نایستو دننه نه غنم خټي وو اوبه وهلي وو چې داسې دي. مطلب دا دی چې ته دا غنم په د اوچو په بیه تا نه خلک غلي چې په نظر یې په پروز هغه به وایي چې اوچ دي، او چې ته تله چابړې ډک کې نو هغه خو ټول خټي دي، نو په هغې کې خو 2 سیره 3 سیره چې کوم دی نو هغه سره اوبه رالې. هغه ورته وویل چې یا رسول الله باران شوی نو باران اوبه یې غشتي دي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د باران اوبه غشتي دي دا ډېرې وسپړه چې خلکو ته د اوبو پته ولګي، تا سره چې نر مخرري د هغې. دغه وخت کې عمر فرمایل من غش فلیس من. نو کوم مسلمان چې شی د خوراک جوړوي او پکې ګډېره کوي دا مسلمان څنګه دی؟ دا د معاملات د مسلمانانو نه دي. دا دومره موضوع دی چې د مسلمان په هلاکت باندې نه دی چې مسلمان به کلمې خرابې شي، معده به خرابه شي. دی وایي چې زما لاس ته پیسې راشي، او دا یاد ساتئ چې د دې سړي لاس ته دا پیسې نه راځي برکت به پکې ني. د ده په کور کې به د ده ښځه او بچي دغسې بیماري په دې مصیبت کې به مبتلا وي. نو د دې مطلب دا دی چې خپل څیزونه سم جوړول پکار دي. دویمه دا که د مسلمانانو په دې کې شعر وي ته دې تاوان ته ګورې نه بیا په اسلام عمل نشي کولی. چې شراب کله حرام شول مدینی منورې کې غټ تجارت چې کېدو د شرابو کېدو، بهر نه به شراب راتلل. د حرمت نه مخکې د احد په جنگ کې شراب حلال وخه حرام شوي لا نو، او هر یو کور کې به شراب مټونه بو، تجارت به د شرابو کې. د الله رسول چې څنګه شراب حرام کړل نو فرمایل چې شراب حرام، او صحابي ته وی چې په دې کوڅو کې ګرځي اعلان وکړي چې شراب حرام دي. صحابه کرامو پاغې شرابو چې سرمایه ورکړي وه، څوک تاجرانو سوداګرو هغه ته مټونه راغلي و د بهر نه قافله کې، هغې به څومره ورځې غشتي څومره به په هغې پیسې تاواني کړي. هر یو صحابي د خپل کور نه هغه مټونه راایستل او د مدینې په کوڅو کې هغه اړول. او راوي وایي صحابي چې مدینه کې دا شراب داسې روان و لکه څنګه چې د باران اوبه په غرونو باندې باران وورېږي او سیلابي اوبه راشي، داسې سیلاب. تاسو اندازه ولګوئ څومره کثیر مقدار سره عمل دی ته وایي. دا خو نه ده چې ته وایې چې زما پکې حصه ده چې تاوان نه کې بیا کار چاته کی، او دې تاوان پسې ګټه ده، دې تاوان پسې ګټه ده. کله چې کافر قوم سوره بروج کی قصه ده، هغه مسلمانان غرزول په اور کې، نو یو ماشوم په غېږه کې و د مور د خوا ماشومو، هغه رسته شوه چې دا ماشوم به مې وسوځي. ماشوم ورته وایي چې مورې دا اور نه دی دا باغ دی.
دجال چې راشي د الله رسول فرمای هغه یو طرف ته به اور وي بل طرف ته به باغات او بوي شینکې بوي تاسو ته وایي باغ ته ځئ که اور ته ځئ ته به ورته وایې چې دغه څیزونه پروا ساتې د پیسې خیال ساتې چې دا خو زما پیسې دي شعر مې لاړل نو بیا به هغه وخت کې دجال ته هم وایي چې زه خو باغ ته تل غواړم نو د الله رسول فرمایي دا باغ اور دی او دا اور باغ دی اوس دغه وخت کې به پر سترګو باندې په حس باندې عمل نه کوي د الله د رسول وینا ته به ګوري ځکه چې سترګې خو لیدل کوي اور چې ته اور ته دانګې نو ته بیا زه به اور کې سوځم خو چې څنګه ودانګې نو هغه به باغ و بهار او دا دجال را روان دی نن دی که سبا دی راځي به چې کله ستا تعلق د دنیا سره دومره مضبوط ته د سود خیال نه کوې چې دا حرام دی د رشوت خیال نه کوې د دې څیزونو خیال نه کوې چې دا جایز نه دي من د ایمان او د غیرت تقاضا دا نه ده بیا به د دجال د فتنې نه کلم نشي بچ کېدی یو کس تپوس کوي چې عبدالمطلب صاحب په کوم مذهب باندې عبدالمطلب صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی د پلار دی او عبدالمطلب صاحب په مکه مکرمه کې سردار پاتې شوی د خانه کعبه متولی دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري لا نو ملو شي او دا خلق نیکانو خاندان د دې خلکو مبارکه خپل بند ساتل پکار دي بحث ته ضرورت نشته بعضی وایي چې ملت ابراهیمی باندې یو کس تپوس کړی چې بعضی خلک د مدرسې په نوم باندې په دکان کې یو بکسه کې دي دا څنګه دي زه خو پوه نه شوم چې دې څه مطلب دی چندې ورل مدرسې ته چنده ورکولی شي یو کس وایي چې زما یو دوست هغه خپل پلار ته په یو مجلس کې کنځلې کړې وي چې په هغې کې د غرور او د هغه مور هم وه مور خو یوس وفات شوه او زما دا دوست د پلار نه معافي غواړي نو آیا دی به په تنهایي کې معافي غواړي او که نه د رونو په مخ کې چې څنګه د پلار ته کنځلې کړې وي په هغه مجلس کې هغه خلک دی کېنوي او پلار ته دی وایي چې ما معاف کړه زه ذلیل یم ته زما پلار ما بد کړي دي ما ته معافي وکړه چې څنګه یې ښکاره کنځلې کړې وي دغسې معافي به مو ښکاره غواړي